نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. تیر شوی نشیز منگ د روجې فضیلت متعلق د غي بیان وشو. نننه نشیز منگ هغه مسائل بارکه دی چې کوم سره روجه ماتيږي. د روجې ماتېدلو اصول دا دی چې خېټې ته تصور ورسیږي یا دماغ ته هغه اثر ورسیږي. هغه مختلف لارې دي نو هغه سره روجه ماتيږي. دا غیر انسان څوخري خوري خپل منی نو هغه معدې ته اثر ورسېدو نو هغه روجه انسان ماته شوله. دا غرنګي واک په ذریعه سپېمې په ذریعه سي دوايي واچول نه هغه اثر دماغ ته رسي دا غبر روجه ماته. هغه مسائل چې کوم سره روجه ماتيږي عموما خلک پوښتنه کوي هغه لاولنې ده وقت کې چا دوايي واچوله یا تیل واچول روجه په حالت کې نو هغه انسان روجه ماته شوله. بعض علما وایي هغه وقت پرده سوري وا نو به خو روجه ماته شوله. اكو غب پرده سوري نه و نو به روجه نه ده ماته. بر احتیاط دار چې وقت دوايي نه دا چول پکار روجه په حالت کې. دا غرنګي روجه په حالت کې انسان سپېمې کې دوايي واچول نو هغه روجه ماته شوله. قصدن یو انسان دغه خله باقي وکلی خپل کیفیت د څه جوړ کو نو هغه انسان روجه ماته شوله روزه فاسده شوله. روجه په حالت کې انسان خپل کوروله سره کورولی وکړه مباشرت وکړو نو هغه دوانو روجه ماته شوله. انسان او دس کوي او دس سره غلطي سره خلی چې کنګالوله حلق ته وبل هاړي چې حلق ته وبل هاړي نو هغه روجه ماته شوله. دا غره انسان روجه په حالت کې نسوار کی دي یا خلی کې پان کی دي یا سیګریټ وسکي حقه وسکي نو هغه انسان روجه ماته شوله. دا غره انسان بلډ پریشر مریض دی اور هغه د جبې د لاندې دوايي کې خصله یعنی ګولۍ کې خصله نو هغه انسان روجه ماته شوله. دا غرنګي انهیلر چا استعمال کو انهیلر دا د کوم انسان چې سا مسلې سا نشه خصله نو دا انهیلر یو پمپ دی هغه په ذریعہ دا دوايي اثر د نزي نو کوم انسان په روجه حالت کې انهیلر استعمال کو هغه روجه ماته شول. دا غریب انسان اٹکه وکړو روجه حالت کې اور اٹک سره حلق نه داغه خلی ته ډکه خله ډوړې خسوګي مرال اور هغه قصد نبی ته تیر کړل نو هغه انسانم روجه ماته شول. دا ان شاء الله د روجه متعلق مسائل د سره روجه ماته شول نو د سره ان شاء الله کفاره نه د باخر کې انسان ایوا روجه دی. ها کور ول سره چا کور ولی وکړه قصدنا نو دی دوانو منی ایوا روجه بدام دی او دین علاوه دی باندې کفاره هم ده کفاره به ادا کوي. ان شاء الله راتلو نشیس کې به هغه مسائل بیانې چې کوم سره روجه نه ماتيږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.